الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. مخکې د داود علیه السلام تذکره وشوه او د داود علیه السلام د بندګۍ او د الله تعالی په دربار کې داغه د لوی شان بیان وشو او د دې خبره بیان هم وشو چې دغه داود علیه السلام چې د کوم قوم سره تعلق ساتو هغه بنی اسرائیل په دې داود علیه السلام باندې ډېر زیات نامناسب الزامونه لګولې دي. نو اے پیغمبر تا ته لا هغه څه خبره نه دي منسوب کړي چې کومه داود علیه السلام ته منسوب کړي وي. متصبر کوا اصبر علی ما یقولون، د خلکو پر خبرو صبر کوا. او اذكر عبدنا داود، اوس د داود علیه السلام یو بل عظمت او یو بل لوی او یو بل شان بیانېږي چې ووهبنا لداود سلیمان. داود علیه السلام یوازې هغه شان نو چې تا مخکې ذکر کړو، بلکې ردینه یو شان بلې مو هغه دا چې دته الله تعالی د سلیمان علیه السلام غوندې زوی ورکړی. نو صالح اولاد، قابل اولاد، دا د پلار د پاره، د مور د پاره، د خاندان د پاره دا ډېر لوی فخر خبره ای، د خوشحالۍ خبره ای. دا خو د مور او پلار د پاره ډېر د خوشحالۍ خبره او دا د هغې په کارنامو کې او د هغې په نیکو کې حسابېږي. صالح اولاد د دې وجنه د مؤمنانو دعا الله تعالی هم دا نقل کړې ده سورۃ الفرقان کې چې والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. الله تعالی مال داسې اولاد راکړي چې هغه زما د پاره د سترګو اخوالی قرة اعین. او د قرة اعین معنا دا ده چې زه دې ته ګورم نو دا ستا په رضا کې مصروف وي. د سړي سترګې چې خوږېږي نو په دې خوږېږي، د مؤمن سترګې په دې خوږېږي چې هغه بچی ګوري چې د الله تعالی د رضا په کار کې مصروف دی، نو په دې سترګې خوږېږي. نو گویا کې داود علیه السلام ته الله تعالی یو دا قلبي سکون او دا یو ذهني اطمینان او دا مولا ورکړی چې د سلیمان علیه السلام غوندې زوی وله ورکړی نو هغه ته چې به یې کتل نو سترګې به یې خوږېدې. نو اوس دغه سلیمان علیه السلام تذکره کوي او د سلیمان علیه السلام د تذکرې په ضمن کې به هم هغه خبرې راشي چې کوم د داود علیه السلام د تذکرې په ضمن کې راغلې وي چې په سلیمان علیه السلام باندې هم خلکو د جادو الزام لګولی و. اے پیغمبره تا ته جادوګر وایي، نو سلیمان علیه السلام ته هم د جادو نسبت کړی وی، د حکومت خو په جادو چلېده. وی د یو ګوتی په لاس کړی و، وی دا ټول چل په هغې کې و. وی دا پیریان چې تابع وو او دا غټ غټ کارونه به یې ورله کولو او دا د چې دومره مضبوط حکومت او دا ناشنا کارونه او ناشنا آبادۍ به یې جوړولې. نو د دې وجه بنیادي دا وه چې دا خو د پیریان تابع وو او پیریان یې په څه تابع وو ځکه چې چل په ګوتۍ کې وو. نن سبا هم خلک هغه ګوتۍ متۍ داسې جوړوي چې هغه کله وایي دا فلانکی نم دی او کله فلانکی دی په دې کې په اسمان کې وریځې راشي نو دې کې هم دا چلو شي. نو څه چلو شي چې وریځې پکې راشي نو ګوره ورته که نه اسمان څه وړوکی خو نه دی، ته ګوتۍ ته ګورې خو اسمان ته ګوره که نه چې وریځې پکې دي که نه دي پکې. دا هم څه کمال شو چې وریځې پکې راشي نو د دې رنګ بدل شي، رنګ یې بدل شي نو څه چل به وشي، ستا قسمت به بدل شي. او د یوې په ځای دوه او د دوو په ځای څلور او دا ټول لاس او ګوتې د دې ټولو ګوتو متو نه، دا په دې کې کمال دی. کمال په دې کمال کې به د ټول عمر تیر شي، دی په دې انتظار چې د دې کمال به کله راشي. نو ګوتو متو کې کمال نشته. وفي السماء رزقكم وما توعدون، د رزق فیصلې او کنجانې خو په اسمان کې دي او د الله تعالی سره. د سلیمان علیه السلام واقعه نو مخکې د آیاتونه ووایه نو بیا به ګورو چې د دې مطلب څه دی.
ووهبنا لداود سليمان او وبخمونګه داود علیہ السلام ته سليمان علیہ السلام بخوته نو دا اولاد الله تعالی وربخي ګوره د اولاد مبارک الله تعالی همیشه د هبه خبره کوي هبه ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما الله مو ترو بخي يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا يهب لمن يشاء اناثا چاله خذي ور جنکه ور کوي او چاله الکان ور کوي او چاله الکان او جنکه برغ ور کوي او چاله یوم نو ور کوي حاجی زمون پر دوستانو کې داسې سلور رونه وایي کې بیا پکې لږ فرق راغی چې یو تشلونه وي دا بل تزامنو دا غلونه او زامن دواړو او دا بل اسم نو نو دا آیات په بالکل سلور زامن په سلور د آیات صادقې ده بیا پکې هغه یو لبیا خدای زوی ورکو نو بس بیا هغه دغه شو ده ترتیب هغه شان شي نو وهبنا ګوره د قرآن د انداز ته ګوره چې کوم ځای کې د بچو تذکره نو هغلته د هبې خبره کوي دا بخشش دی دا د الله تعالی له طرف نه بخښنه ده بس دا هبه ده تحفه ده هدیه ده ووهبنا لداود سليمان او وبخمونګه داود علیہ السلام ته سليمان علیہ السلام نعم العبد دا سليمان علیہ السلام هم ډېر ښه بندو داسې ویلی شي چې داود علیہ السلام ښه بندو خو د داود علیہ السلام تذکره خو مخکې تېره شوې ده که نه نو دلته د سلیمان علیہ السلام تذکره ده او هغه ته هم اواب ویلي و دلته ده ته هم وی اواب انه اواب بېشکه دی الله تعالی ته ډېر راګرځېدونکی او په هره معامله کې به د توجه الله تعالی ته وه څنګه چې د بابا توجه یې الله تعالی ته وه نو داسې د دم توجه الله تعالی ته وه دا ښه تربیت اخیستی و د خپل پلار اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد د دو حکومت راغی د دو بادشاهیم راله پیغمبرم شو نو د هغې یو واقعه ذکر کوي چې یو وخت داسې چلو شو چې اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد د اواب د دې لفظ یو تشریح شوه ده چې دی الله تعالی ته راجع کېدونکی و زړه الله تعالی طرف ته متوجه و دنیا سره چې څه تعلق نو دا د خدای د رضا دپاره و د الله تعالی د دین دپاره و نو زړه خو الله تعالی ته متوجه و اذ عرض عليه چې کله وړاندې شو دته مخه پیش شو دته یعنی گویا کې څنګه چې یو سړی معاینه کوي او لاندې افسران دته وایي چې یاره جي معاینې دپاره هر څه تیار دي تاسو تشریف راوړئ نو دی وله ورغی اذ عرض عليه چې کله پیش شو دته بالعشي د زوال نه بعد یعنی دا نیمه ورځ تېره شوې وه دا نیمه ورځ پاتې وه د زوال نه بعد نور زایله شوی و مازدیګر ماسپښین نه پس مازدیګر ټیم داسې څه ورته وړاندې شو الصافنات الجیاد هغه اسونه چې کوم ساو اسونه دي ساو اسونه او الجیاد کره اسونه دي په دې څاروو کې دا ساووالی چې دی دا ډېر لوی کمال دی ساو معنا دا ده چې د کار دپاره ته روان کې نو کار نه ځي او چې کار یې نه روانې نو په هغه غوجل کې یا په هغه استبل کې شور نه کوي چغې چغارې نه وایي ورانۍ نه کوي منډې نه وایي پړي نه شلوي لتې نه وایي او اڼېږي نه چغې نه وایي دا بعضې څاروي کې د خیال نو هغه چغې ډېرې زیاتې وایي په دې اختر کې د خلک دا یو ورځ نه مخکې څاروي راولي او دی په دې کوڅو کې دا لوی لوی رمباړې رواني لوی لوی چغې رواني ټوله شپه سړی د خوب وباسي نو دا ساوي څاروی نه وي ځینې څاروی ساوي نو د صافن معنا دا ده صافن د کروالي هم نښه ده او صافن د ساووالي هم نښه ده ساو چې ډېر زیات دمه چې بس اس دی خو چې تا په استبل کې تړلی دی نو ساو ولاړ دی او د ودرېدو انداز یې څنګه دی نو هغه د صافن لفظ کې یو مفهوم دی صفن وی اصل کې تهیع ته یو شی تیارول لکه وی چې د مرغۍ د انډو دپاره چې مرغۍ چې کله هګۍ اچوي نو ځان له په دې جاله کې یو ځای برابر کړي د ناستې دپاره هغه خشڼي مشڼي او هغه خل پل هغه ځان له برابر را برابر کړي او دی پې ښه داسې په قلاره دا پې کښېني نو دغه ځای کې او دی په دې پوهېږي چې دا هګۍ چې زه واچوم نو چې دا رانه بیا ګډه وډه نه شي نو دې ته وایي صافنه صافن
صافن په د عربی ژبه کې وایي یو رګ دی د عربو دا خیالو چې د اس په د پنډۍ کې او په د ورون کې دننه یو رګ دی وایي دا رګ ډېر مضبوط رګ دی نو څه رګ به و هغه په دې کوم رګ ته به وي خو د پنډۍ رګ نو د پنډۍ د رګ ته به صافن وي نو بیا د دې معنا دا شو چې هغه اس چې هغه په سلوب په دریو خپو ولاړي او دا بله خپې چې دی دا په دې سوه باندې داسې ودرولي هسې یې ښه ودي په دې ځمکه باندې خو په دې زور نه راولي نو دا د دې اس د ساووالي نښه هم ده او د کروالي نښه هم ده ساووالی دا دی چې دی ښه بېغمه ولاړ دی دی خپل کار سره کار لري په دې دریو خپو ولاړ دی او دا یوه خپه دمه کوي نو بیا په دې بله خپه ودرېږي نو بیا دا بله خپه دمه کوي بیا په دې بله ده ته پته ده چې دې مالک چې زه ساتلی یم خو زه یې منډې له ساتلی یم نو چې په څلورو واړو خپو ولاړي نو دې معنا دا ده چې دی بیا دمه نه دی او دا یوه خپه په دې طریقه باندې دمه کوي نو دا د منډې ته ځان تیاری په دې ولاړم دی د منډې د تیاری سوچ کوي دا دومره کره شی دی دا دومره اصیل شی دی دا دومره وفادار شی دی ځکه خو الله تعالی په دې باندې قسم خوري که نه چې والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود چې دا اس چې د خپل مالک دپاره څومره وفادار دی چې دی په هغه حالت کې هم د خپل مالک د کار او دغه د خدمت خیال ساتي چې هغه د لاړ تللی دی اوده دی بېغمه پروت دی خدای په دې پوه دی چې نه کېدای شي اني ټایم ما ته وایي چې پرې واګې راکړي ور پونده راکړي چې ځه نو چې زه تیار یم ورته زه بیا دمه یم نه دمه یم نو هغه لګې ټوله شپه ځان دمه کوي نو صافن دا یوه خپې داسې په دې ځمکه یې ښودې ده او په دې دریو خپو ولاړ دی بیا دا بله هسې یې ښودې ده او په دې نورو درې ولاړ دی داسې په ترتیب باندې دا یو خپه دمه کوي نو دې ته وایي الصافنات چې دا ساودي او الجیاد د جود جمع ده جود لکه سیاب د ثوب جمع ده نو جیاد او سیاب او جود او ثوب او جیاد جواد جمع هم کېدی شي د جواد دا خطیبان چې پر خطبه کې وایي که نه انه تعالی جواد دا جواد لفظ ټیک نه دی جواد خبره باندې جواد لفظ ویل پکار دی انه تعالی جواد نو جواد سخی ته ویلې کی نو د جواد یو مطلب دام دی او بل مطلب دام دی کرواله پکې مراد سخا پکې مراد ده او کرم نو دا اس دی دا کرم دی او سخیم دی کره په دې معنا باندې دی چې دا بالکل اصلي دی د مور او پلارم اسونه وو دا داسې نه دی چې ته د غوا نه دی پیدا او نه د غوا پیس کلی دي پوهېږې په خبره باندې یو مشهوره قصه تاسو کتلې ده که نه چې هغه سړي وایي په اسونو کې ډېر زیات ماهر و بادشاه له راغی بادشاه ته یې وایي چې زه ډېر زیات سیمه وایي زه دا اسونه ډېر ښه پېژنم نو بادشاه ورته وایي زما په دې استبل کې د ټولو نه ښه اس دا یو دی هسې ورته وښودو وایي ته ووایه چې دا څنګه دی نو هغه د تاو راتاو شو ګیا میا توبره موبرې ورته کېښوده بیا ورته وایي چې بادشاه صاحب خفه کېږه مه خو شی ټیک نه دی شی ټیک نه دی نو هغه ورته وایي ولې دا خو ټولې دنیا خلکو پاس کړی دی او ته وایې چې دا ټیک نه دی هغه ورته وایي چې دا خو دا ګیا داسې خوري لکه د غویي په شان دی وی اس چې دی اس ساوس ته وایي اس دې ته وایي چې هغه ګیا خوري بس د خپلې ګیا سره یې کاري په هغه توبره کې په هغه ګوتې کې بس خوله ورکړي او هغه خپله ګیا خوري اما د ګیا سره دا ورانۍ مرانۍ نه کوي دا غویی دا ورانۍ کوي وی دی خو دا ګیا په خوله کې والي نو داسې اوچته کړي لکه د غویي په شان دی وی ده ټیک چېرته د غوا پیس کلي وی ده د اس پیپی نه دي څکلي ده د غوا پیس کلي بس هغه بادشاه خو بادشاه و هغه خو وایي چې راشه دا خو معلومات پکار دي سړی ټیک وایي که غلط وایي نو هغه د هغه اس ته معلومات کول نو هغه چې چا پې خرڅ کړی هغه ورته وایي چې دا چللی چې د دې اس په دا چې دا پیدا شو نو دا مور مړه شوه نو بیا خو د پی نه و نو بیا مونږ دا د غوا پی د باندې څکلو دا سړی خو ډېر تکړه دی نو بیا پسې نورې هم څه خبرې وکړې خو هغه اوس نه کوم نورې پسې خبرې بیا کړې وي پرېږده اوس خجی نو جیاد معنا کره اس دی د غوا پې نه دي څکلي نه د میخې پې څکلي دي دکې د میخې او د غوا خویونه نشته نو چې د ګیا په خوراک کې په دکې د غوا او د میخې خوی خو په منډه کې به هم پکې د غوا او د میخې خوی ته به په منډه ورکوې او دی به د میخې په شانتیا ځې اپټو پړتو کېږي به نو دا خو بیا کره نه شو کړه نو الصافنات داسې اسونه وو چې هغه ډېر زیات وفادار اسونه وو ډېر زیات ساو اسونه او ډېر د کار اسونه
او کره په دې معنا باندې چې د هغې په دې نسب کې او د هغې په دې خوراک کې څه ملاوټ او څه غل غش نه و، بلکل چې څنګه د مور او پلار نه پیدا دغسې و داسې دا کره اس دا هر پېژندل دا چا کار نه دی. نو داسې کره کره اسونه ځان له ساتلي وو. مطلب دا دی چې داسې نه چې پیسې ورته بجټ ولا منظور شو نو داسې جاکټ یې واغستې چې د هغه اغستې جاکټ یې بلټ پروف یې وې او په منځ کې چې کوم دی د لیندې کاڼی هم وته. په خبره باندې پوه شوې که نه؟ تاسو ته خو کیسه معلومه ده که نه. هلکه سامان اخلي د جنګ، سامان اخلي د دفاع او اخلي هغه شی چې د کار ډودې نه. نو داسې نه وو، ځکه چې هغه په خپله د دې مزاج و، په خپله دغه فکر و، داسې نه و چې ګنې چل ولې کوو. نو کره کره اسونه چې دا په جنګ کې پکارېږي، دا به موقع پکارېږي، دا به څه کوي؟ دا به موږ له جنګ کوي، دا به موږ له کارونه کوي، دا به موږ له ملکونه فتح کوي، دا به موږ له دفاع کوي. نو اذ عرض علیه بالعشی الصافنات الجیاد، چې کله وړاندې شو دته د زوال نه بعد په دې وخت کې د غرمې نه بعد، یعنې د مازدیګري ټیم کې، الصافنات هغه کره اسونه، هغه ساو اسونه. دا ساو لفظ چې ما راته ووایي دا ټوله معنا مې راجمع کړ نو دا ساو لفظ مې ته جوړ ساو، چې دا ساو دی. ساو معنا دا ده چې کوم کار دپاره دی هغه کار چې نه وي نو بد دی بیا ښه په قلاره ولاړ دی او دغه کار دپاره تیاري کوي په ذهن کې. او الجیاد چې کره دی، کره دی چې غل غش پکې نشته، د غوا زوی نه دی. وقال انی احببت حب الخیر، نو چې دا پیش شوه ته نو د بیا ووی چاته یې ووی؟ زړه کې ځان سره ووی، خپلو ملګرو ته یې ووی، الله تعالی ته یې ووی. فقال نو د ووی انی احببت حب الخیر، ما مینه کړې ده مینه د اسونو سره، د دې اسونو سره مې ډېره مینه ده. نو اس مې ډېر خوښ دي، اسونه مې ډېر خوښ دي. پوهېږې په خبره باندې؟ نو څاروي خو د سړي خوښېږي، غواګانې ګډې بیزې څاروي دا خو خلکو خوښېږي. او اسونه چې د چا خوښېږي نو دې معنا دا ده چې دی شهسوار دی. اس د ناراسته سړي نه خوښېږي، چې سړی ناراسته دی او مطلب دا دی چې د کوره د بار د وتو نه دی نو د هغه به اس څه خوښ شي؟ اس خو منډه غواړي. یو خو د ذوالجنا اسي که نه، د ذوالجنا اسي چې ډوډۍ خوري او منډه نه وایي. خبره باندې پوه شوې؟ ډوډۍ خوري او منډه نه وایي. نو هغه د ذوالجنا اس خو جدا دی، هغه صرف بد د لاسونو د لګولو دپاره دی چې بس لاس پرې راکاږي. نو دا د منډې خو نه وي، هسې په جوسه چې ورته ګورې نو ته به وایې چې بد دا خو سم غر دی، خو منځ کې د منډې خو نه وي. خو یو هغه اسي چې واقعي اسي، نو اس خو د منډې دپاره وي. نو د منډې دپاره اس د هغه چا خوښېږي چې هغه خپله راسمني او بیداري او په دې پوهېږي چې دا د جنګ سامان دی نو دې سره مینه پکار. فقال نو دوی انی احببت حب الخیر، خیر مال تم وی او خیر اسونو تم وی. خبره مانه د خیر ترجمه دلته په خیلم شوې ده. یو سړی راغلی او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته تپوس وکړو ستاسو نوم دی؟ نو هغه وی زما نوم دی زید الخیل، اسونو والا زید. نو نبی علیه السلام یې ستا نوم دی زید الخیر، خیر والا زید. نو په خیر کې اسونه هم راغله، خیر دی په خیر کې سم راغله. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي چې والخیل معقود فی نواسیها الخیر، والخیل معقود فی نواسیها الخیر. دا اسونه چې دي د دې په تندو کې خیر تړلی شوی دی. مطلب یې دا دی چې اسونه ساتئ، اسونو سره مینه کوئ، ځکه دا د جنگ آلات دي. ځکه خو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې دا لالوی ما دا نه چې دا څه حرام دي، د دې غوښه څه حرامه نه ده. ترکي کې عامه خوړلی کېږي، د دې غوښه څه حرامه نه ده، دې کې د حرمت څه وجه نشته. خو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې دا تاسو خورئ او دا تاسو داسې لالوی لکه د ګډو بیزو په شانتې، نو چې د جنګ ضرورت راشي نو بیا به څه کوو؟ نو مطلب یې دا دی چې ګوره د امام ابو حنیفه د دې وړو خبرو ته څومره خیال و. نو هغه خبره اوس په ذهن کې د خلکو پرته ده چې یاره اس دا مه ذبحه کوئ، دا ما لالوی، داسې د نورو څیزونو په شانتې ردې دا غوښې مه خورئ. د هغې وجه دا چې بیا به د اسونو دغه به ختم شي، د نسل به کمزوری شي، نو بیا به جهاد ته ضرورت نه، منډې به والغواړي. اوس ته وایي چې په دې زمانه کې خو ټینکونه دي او دا ما تاړو سره دنیا د نه خبر نه، تاړو دنیا نه خبر نه، تاړو جنګونه کتلي نه دي. چې په دې دوران کې هم په ټوله دنیا کې، په برطانیه کې، په روس کې، په بل ځای کې، په دنیا کې اسونه اوس هم علامت دی د څه شي؟ د فوجونو باقاعده یو سیستم او یو وینګ داسې چې په هغې کې باقاعده اسونه وي.
او اسونو ناغي کار لې او د اسونو لمنډې مور کوي دا پای کې باقاعده یو حصہ دی دا په دې جنگونو کې باقاعده د اسونو د قچرو د دې سيزونو ډېر دا خو اوس د روبوټونو د دې ځای نشي خو د دې باوجود هم خلکو سره د علم دی نو د روسیانو په دې طرف ته ډېره زیاته توجه ورکړې ده چې هلته په فوج کې شهسواري په فوج کې مطلب دا دی چې د اسونو ساتل دا ډېر زیات اهم دي او تاسو ته علم دی چې کله په یو علاقه کې شورش را پیدا شي مظاهرې او جلسې او جلوسونه او دا مظاهرې زیات شي نو په کوڅو کې خلک پټیږي را پټیږي چې په کوم ځایونو کې موټر سایکل او دغه نشي چلی دی دا جیپان پکې بیا نشي چلی دی نو بیا هغه کې یو د اسونو شهسوار یو دستې نو بیا هغه باندې قابو کوي اوس هم په ټوله دنیا کې دا طریقه روانه ده نو دې معنا دا د اشغ اهمیت لا کم شوی نه دی او را روان وخت کې نور زیاتیږي هغه دی د خلکو دا فکر دی چې کې دې چې د دې موجوده دنیا دا موجوده نظام چې دی دا د بجلی او دغه دا سیستم دا ټول دا سیستم ټول کې دې یو ځل چې تر اون غړلې شنو بیا هغه زړه خبره تزینو زړه خبره تزینو اسونه ساتل پکار دا مطلب شو فقال اني احببت حب الخير نو دوی چې ما مینا وکړه یا مینا کوم زه اني احببت زما مینا دا حب الخير مینا د اسونو سره اسونو مینا خو مې دا ډېر سيزونو سره مې مینا ده خو د اسونو سره مې ډېره زیاته مینا ده نو ولې دې ورسره ډېره زیاته مینا ده اشه د ګرځېدو سره د مینا ده اشه د مال او د دولت په وجه د ورسره مینا ده په دې وجه د سره مینا ده چې نور خلکو نه پته اوچت کاریږي نه دا وجه نه ده عن ذکر ربي د وجه د ذکر د رب زمانہ دا عن سبب دی په خبره باندې پوه نشوي عن دا د سبب په معنا باندې دی عن ذکر ربي د وجه د ذکر د رب زمانہ چې دا زما د رب د ذکر ذریعہ ده په سبب د ذکر د رب زما چې په دې ذریعہ باندې د خپل رب ذکر کوما اوس د رب ذکر خو ته دې ته پیژنې چې تسبیح راواله او سبحان الله والله اکبر او لا اله الا الله دا وایا ته خو دې ته ذکر وې خو دلته د اسونه د ذکر د پاره څنګه د سليمان عليه السلام خو وختي وای د دې ذکر نه مراد اعلی کلمت الله ده د الله تعالی د دین غلبه ده په دشمن باندې اقامت دین ده دا مې د اقامت دین ذریعہ د ذکر په دې وجه مې خوښ دي چې په دې ذریعہ په دشمن غلبه راولم په دې ذریعہ د دشمن نه ځان بچ کوم نو دفاعي قوت دی دا او دفاعي قوت د الله تعالی د یاد د پاره دی زما د ذاتی غرض د پاره نه دی د حکومت چې مضبوط غواړم او د حکومت د اسباب سره او د جهاد د اسباب سره مینه ده نو دا په دې وجه مینه ده چې دا زمکه آزادۍ نو د الله تعالی یاد به پکې بیا نو دا هغه خلک د خپل سوچ لګ نظر ثاني کوي کنه چې دا شی آیاتونه و یره صرف اقامت الدین خو یو اقیم الدین آیات دی و نور خو پکې نشته نو دا سړي د آیاتونه سوي اني احببت حب الخير عن ذكر ربي بشک د منکو ما من د اسن سرا خود وجد ذکر د رب زمانہ نو دا اسونه چې په د باندې نو دا په منځ کې دا جمله پرې دا جمله فقالا خبره اذ عرض عليه هغه یو منظر د توړاندې کړ په دې منځ کې یو خبره رااله هغه منظر اوس بیا شروع شو چې هغه اسونه د توړاندې شو نو حتا توارت بالحجاب وړاندې شو معنا دا نه چې ولاړو نه اسونه خو د ودرېدو د پاره اسونه خو د منډې د پاره دي نو وړاندې شو چې زه دیو ته ولاړ دی په یو چبوتره باندې او د اسونه راځي نو حتا توارت بالحجاب منډې وای اسو په منډې د خوشحاليږي حتا توارت بالحجاب تر دې چې پټ شو د اسونه بالحجاب په پرده کې پرده څنګه مطلب دا دی چې دومره تیز لاړو چې یو دوړه شروع شو بس یو دوړه لیدل کېده او نور راسونو پته نه لګېده دومره په لږ ساعت کې دومره لوی مزل وکړو دومره تیز لاړو چې بس صرف یو دوړه ښکارېده توارت بالحجاب یو پرده کې پټ شو نو دی سلیمان علیه السلام چې پټ شو هغه ځای پورې نو بیا وی ردوها علی را واپس کېده اسونه په ما باندې زه بدل ته ولاړې مدا اسونه دغه طرف نه بیا را په منډه کې چې دغه طرف نه مې ورا منډه وای کې دې چې مقابله به پکې کړې و او بیا به ویلې چې دا کوم پکې په مقابله کې فست سکند تر راغلي دي نو دا مال را مخې تا کې دا ردوها علی واپس کېده اسونه ما تا فتفقا نو د خواله بیا راوستو نو فتفقا نو د شروع شو مسحم بالسوق والاعناق چې لاسونه راخل داغه په دې پندو باندې او داغه په دې غاړو په دې اس لاس راکاږي نو د دا
د سرمن داسې خوځي او داسې خوشحاليږي او خوشحالي هر یو څاروی چې دی چې هغه باندې ته ګوتې وې نو هغه په دې پوهېږي چې دی ما سره مینه کوي دا اوښان په ډېر دا ټول پیشو پې هم پوهېږي سړی دا اوښان او اسونه خو لا بیا هم د هغه نه پوهېږي دا پیشو پې هم پوهېږي دا به تا ته په خپو کې زمری پې هم پوهېږي چې زمري سره ته مینه کوې که نه هغه زمری هم دی باندې پوهېږي چې د ما سره مینه کوي نو هغه هم ستا په خپو کې رغړي رغړي د عربو کې چېرته کې دا مختلف قسمه ویډیوګان راځي تاسو به ګورئ یو ویډیو دا راغله چې یو سړی دی د هغه د اوښانې ساتلي دي او د اوښان دغه اوښ دغه مالک څوک وفات شوی دی نو هغه مالک خفه دی نو هغه اوښ راغلی دی او هغه داسې هغه غړۍ ترې راتاو کړې ده او داسې پرې غاړه کې نیولی دی داسې پرې غاړه کې نیولی دی بل داسې ویډیو راغلی ده چې هغه اوښ هغه خرڅ کړی دی او هغه زوړ مالک چې بل لیدلی دی نو ولې ورمنډه کړې ده او هغه سره داسې مینه کوي او داسې ته دا غاړه تاوی راتاوی او هغه هم ورسره داسې چې ګینې ته زما پخوانی مالک یې نو د اوښ خو پتنم خو په مینه خو پوهېږي که نه نو چې ته پې لاس راکاږې نو په دې دی نیم نیم غټېږي دا د هغه دپاره ډېره لویه د کمال خبره ده چې زما مالک زما نه رضا دی خوشحاله دی رانه ځکه خو د خپل مالک دومره خیال ساتي او الله تعالی وایي چې ان الانسان لربه لکنود دا انسان د خپل رب دومره خیال نه ساتي لکه د آس چې د خپل مالک څومره خیال ساتي چې د هغه په مینه باندې پوهېږي او د هغه په خوشحالېږي او هغه ته ځان نږدې کوي او چې هغه بې لږ ونې لاس راکاږي نو دی د هغې شکریه ادا کوي د خپل وس د حده پورې نو په دې خوشحالېږي نو سلیمان علیه السلام بې لاسونه راښکل چې دا خو ډېر خوشحالېږي چې په خوشحاله شي او مینه مې ورسره ده نو چې د هغې په دې مینه هغه هم پوه شي دا مینه هغه ته منتقله شي چې او ما ورسره مینه ده فطفق مسحا بالسوق والاعناق نو شروع شو چې لاس یې پراخ کړل بالسوق د په دې پنډو باندې سوق د ساق جمع ده ساق پنډې ته وایي والاعناق او په دې غاړه باندې په دې غاړه او په دې لاسونو په دې پنډې ور لاس راخ کړو ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب دا بل مسله بیا بیانېږي او دا مخکینه مسله به اول حل کړو بیا ورسره دا بل مسله و دې مسله کې خبره خدا ساده خبره ده سیده ساده خبره ده سلیمان علیه السلام دی حکمران دی اسونه خوښ دي په دې وجه خوښ دي چې دا د جهاد اسباب او آلات دي او په دې باندې د ما د وطن دفاع کیږي او جهاد پې کیږي نو یو ځل څنګه چې سړی معاینه د فوجیانو کوي نو داسې معاینه د فوجیانو معاینه کوي د جازونو معاینه کوي د توپو معاینه کوي د اسلحو معاینه کوي نو داسې د دې معاینه هم وکړه د اسونو معاینه وکړه هغه زمانه کې اس مثال خو د ټینک مثال خو د ټینک مثال خو داسې به ورته نو داسې په دشمن به ورته نو بس یو خوا بل خوا کېده به نه خو سیده به روان خپل مرګ ته به هم نه کتل او دې ته به هم نه کتل چې د هغه طرفه غشي ورېږي او څه کېږي خو ور روان به چې مالک به ورته وي او ځان بس بیا به ورته نو د دې معاینه یې کوله نو چې معاینه یې کوله نو صفا خبره دا ده چې هغه آسونه فقال اني احببت حب الخير عن ذکر ربي د ماره د آسونو سره مینه ده چې دنیادار سړی نه یم خو دې سره مې ځکه مینه ده چې دا د جهاد آله ده نو بیا اسونه روانو حتی توارت بالحجاب نو بس مخکې لاړل او په پرده کې پټ شو یعنې په دوړو کې پټ شو لرې ورسېد ځکه ډېر تیز رفتار و داسې خو نه و چې په قلاره باندې اړتو پړتو کېده خو تیز روان ښه تیز روان چې تیز روان نو ډېر زر ورسېدو او ډېر لرې پورې لاړه چې لرې پورې لاړه خود د نظر نه پناه شي نو بیا یې واپس کې چې واپس کړو نو بیا یې په لاس راخ کړو چې دا خولې شوي دي دا ستړي شوي دي دی منډه والې ده او دا خو ډېر کرا نو بیا چې خوشحاله شي بس دا ساده خبره شو اوس د دې نه خلکو دا مسله جوړه کړه چې نه داسې نه وه اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد کې خو څه تعویل نه کېږي فقال اني احببت حب الخير عن ذکر ربي نو سلیمان علیه السلام وی چې مار دې ارسلو سره مینه ده او عن ذکر ربي دې مشغوله کړم د خپل رب د ذکر نه ګوره د اسونو تک مې کتلو نو د خپل رب د ذکر نه مشغوله شوم د مازدیګر مونځ رانه قضا شو نو خامخا اوس دې ته څه ضرورت دی چې ته پکې دا یاد دی چې د مازدیګر مونځ ته قضا شو دا پکې په کوم ځای کې لیکلي دي او یا مې د مازدیګر کومه وظیفه وه نو هغه قضا شوه ما وظیفه به سبحان الله به 10 ځله وي او 6 ځله به مې وي نو هغه خو بس د اسونو په تماشه شوم نو هغه رانه خطا شو نو حتی توارت بالحجاب او زه دومره مشغوله شوم چې حتی توارت بالحجاب چې نور په پرده کې ټپ شو د نور د ډوبېدو دپاره چېرته حجاب راغلی دی لفظ حتی توارت بالحجاب د نور دپاره غروب راځي
وجدها تغرب في عين حمئه مغرب تم په دې وجه مغرب وایي چې نور به کې ډوبېږي نو هغې ته خو د غروب راځي دغه د توارت بالحجاب لفظ خو نه راځي د هغې دپاره او دلته د نور تذکره کوم ځای ده وایي د نور تذکره په دې کې ده که نه چې بالعشیې د عشیې نه معلومېږي د نور تذکره او بیا وی ردوها علی را واپس کې راته نو ځینو کسانو خو پکې دا وی چې را واپس کې نو فتفق مسحا بالسوق والعناق نو مطلب دا دی چې تورې پسې راواغسته او دا پنډې او دا سټونه ولا والو چې تاسو خو زمانه مونږ قضا کړ تاسو هغه داسې نو کوټ باټې کړ ټول نو اسونه څه ګناه کړې وه نو مسحا بالسوق والعناق دلته خو د حلالولو نو بیا به حلال کړي که نه نو حلالولو دپاره خو د عنق لفظ نه راځي حلالول خو خلک د سټ د طرفه نه کوي خو بیا به د ذبح لفظ ویلی وی چې دې کې د حلالول مراد وی نه وی نور څه چل نه و ګناه د هغوی نه وه خو وی چې بد دا حلالومه نو دا خو د حکومت اسونه وی نه دا د خپل ذاتي و ښځه دا د خپل ذاتي و نو دی بیا حلالول او دا ولې حلالول ځکه چې وظیفه ته قضا شوې وه چې وظیفه د سړي نه قضا شي او سړي ته رایاده شي نو مخکې به وظیفه کوي که مخکې به اسونه حلالوي مخکې به خپله وظیفه راګرځي که مخکې به اسونه حلالوي په اسونه حلالولو خو بیا ښه قضا کېږي پته نشته چې دا خلک څنګه خبرې کوي نورې قضا کوي لکه ماښه خو من نام عن صلاة او نسیها فلیصلها اذا ذکرها چې لمونځ د نه هیر شو یا اوده شوې او د تدریات شو نو فلیصلها بس په دغه وخت کې وکړه علماو دا لیکلي دي چې د مازدیګر د نور د پریوتو په مخ کې خو حدیث کې مونږ راځي چې مونږ مکروه دی دا درې اوقات د مکروه اوقات دي که نه یو د نور ودرېدل او یو د نور پریوتل او یو د نور راختل نو د نور د راختو په وخت کې مونځ نه دی پکار د نور د پریوتو په وخت کې مونځ نه دی پکار د نور د ودرېدو د غرمې په وخت کې مونځ نه دی پکار خو حدیث کې خدا راغلی دی چې من نام عن صلاة او نسیها فلیصلها اذا ذکرها چې کوم سړی د مانځه نه اوده شو او یا د هغه نه د مونځ شو هیر شو نو فلیصلها اذا ذکرها نو بیا دې وکړي چې کله ورته ور یاد شي دې وجې نه فقهاو دا صفا لیکلي دي چې الا عصر یومه مازدیګر د مونځ نه قضا شو مازدیګر مونځ نه هیر شو ته اوده شوې چې راپاڅېدې نو د نور په پریوتو نو څه چل وکړه اوس په دغه پریوتو په وخت کې دا مونځ وکړه نو ته به په حدیث کې خو منه راغلې ده چې مې کوه وی دا هغه یادوي چې ته ښه په قلاره ناستې او یا نفلونه کوې یا بل څه کوې بلا وجه نو دا خو من نام عن صلاة او نسیها فلیصلها اذا ذکرها تا ته اوس رایاد شو بس اوس یې وکړه نو ځکه فقهاو ته استثناء وکړه چې الا عصر یومه او دا بل حدیث هم پکې دی چې من ادرک رکعة من الفجر فقد ادرک الفجر ومن ادرک رکعة من العصر فقد ادرک العصر چا چې د سبا د خطو نه مخکې د نور د خطو نه مخکې یو رکعت لاندې کړه نو د ټول مونځ لاندې کړه د فرض فجر لاندې کړه او چا چې د مازدیګر د نور د خطو نه مخکې یو رکعت مطلب یې دا دی چې دومره وخت چې یو رکعت پکې کېده نو د باندې دا مونځ لازم دی نو دا مسله دلته نو یو طرف ته وایي چې د ما نه وظیفه قضا شو د ده نه وظیفه قضا شوه او وایي چې وظیفه تې قضا شو نو راوړه د آسونه اوس څه کومه دا اوس وژنمه نو چې وژنې نو بیا خو یې ښه قضا کوي بیا ورپسې بله وظیفه بیا به هغه هم قضا کېږي په دې وظیفه پسې به یو وظیفه بله وي نو بیا به پسې هغه هم قضا شي نو مخکې مونځ وکړه بیا به دا کار کوي یو دا مسله شوه دویمه دا مسله ده چې دا حلالومه نو یو طرف ته وایي زما ورسره مینه ده بل طرف ته وایي حلالومه نو چې حلالومه نو بیا خو حلالول پکارو نو مسحا بالسوق والعناق خو حلالولو ته نه وایي ښه د مسحن سره به ته مسحا بالسیف د مسحن خو خپله معنا حلالول نه دي نو مسح بالسیف نو دا سیف به پکې پټ مقدر کې دا شپې ته به د ځانه لګې پکې نو دا خو په قرآن کې نشته دا بالسیف لفظ خو پکې نشته چې په توره باندې شروع پې وکړه مسح خو باللاس ته مسح خو امرار الید ته وایي چې لاس یې پرې راښ کړو په توره باندې والو ته خو مسح هله وایي چې بالسیف پکې راغلی بل دا نه چې په توره باندې وهې نو بالسوق پنډی وله ولې وایي پنډی وله ولې وایي د پنډی نه څوک حلالول کوي پنډی ولوال خو عذاب دی سزا ورکول دي نو اصله سزا ولې ورکوي او بالعناق د سر د طرف نه حلالوي نو چې حلالوي خو بس خلکو ته به ووایي خپلو کسانو ته وایي سلیمان علیه السلام چې حلالول کوي نو بس په خپله به ټول حلالوي خو بس خلکو ته به وایي چې هلکه شا به حلالې کوي زه دا لمونځ کوم او تاسو د حلال کوئ پرې خلکو باندې وخوروئ نو دا اوس دومره غټه خبره نه وه چې که داسې ویلې وی چې حلال کې پرې خلک یو خروي خو دا خو د دې آیت د دې الفاظو نه دا نه معلومېږي مسحا بالسوق والاعناق
نو دا خبره جديده ندی پکار خاجي ځکه دې کې بعض تقدیرات دا ستراولي چې هغه تقدیرات مناسب نه وي بیا پکې دا چې یاره ردوها علی د انور ما ته واپس کې نو ردو دا د جمع دا امر چاته وي بیا په کار یا الله اللهم رد علی الشمس الله تعالی د انور ته ما ته واپس کې نو دا ردو یې چاته ویلو دا قضا او قدر ملائکه ته ویلو چې د انور ما ته واپس کې وایي چې حتی توارد بالحجاب معنا دا چې انور پټ شو او نا وخت شو نو بیا د قضا او قدر فرشتو ته وی چې د امر نور ما ته واپس کی دا ردو چاته وی ردوها علی ردو تاسو ټول را جمع کې تاسو یو کس ته نه وی نو چې الله تعالی نه دا غوښته د نور خو د په اختیار کې نه خو الله تعالی برا د مبارک خدا قران نه دی ویلي چې الله تعالی د انورم مسخر کړو ها چې ملائکه ته وی انور مال مسخر دین را واپس کې نو الله تعالی ته به چې واپس کړه الله تعالی ته چې نو ردو به څنګه وي ردو خو د جمع د مخاطب صيغه ده بهرحال دا تعبیلات به زائدی اصل تعبیل دار اجتا تماوي بل خبره ولقد فتنا سليمان او بشک مونږه ازمیخ کړو په سليمان عليه السلام باندې په سليمان عليه السلام باندې موازمایش کړو خلقو ته نشو ویلې خو زما د ازمیخ نه خو مستثنا نو دنیا کې خو چې څوک نه ابو د ازمیخ نه مستثنا نه وي نو خیر دې کې بادشاہ دی نو څوک ته نشي ویلې نو الله تعالی وایي چې خو ته ویلې شم نو ما د آزمایش کې واچو څنګه مونږه آزمیخ کو په سليمان عليه السلام باندې والقینا علی کرسیه جسدا ثم اناب او مونږ واچو د په دې کرسی باندې جسدن یو بوټه او ثم اناب بیا دې الله تعالی ته واپس شو نو قال دوی رب اغفر لي اذا ما رب ما وبخي وهب لي ملك لا ينبغي لاحد من بعدي او ما ته وبخي دا سي حکومت چې مناسب نه زما د پاره د چا د پاره د احد دی او کند پاره من بعدي زمانه بغیر او یا زمانه پس دواړه ترجمه ټیک انك انت الوهاب بشکت ډیر زیات بخون کې د نعمتونو فسخرنا له الريح مطابق د پاره هوا تیز هوا او تجریب امره چروانه به د په حکم باندې روخا النرما حيث اصواب چې کوم طرف ته بد د اراده وا والشیاطین موشات شیطانان د تابع کړه کله بناء او غواص هر یو جوړونکې او غپې وهونکې چې په دریابونو کې به غپې والے او ملغلره به ول راځته واخرین او نور شیطانان مقرنین تړل شي بو فی الاسفاد په زنجیرونو کې هاذا عطاؤنا نو دا زمونږ بخشش دی فمنن ته احسان کا چالت ورکوا او امسک یا ځان سره ساته بغیر حساب به حساب تاسو حساب کتاب نشتا چې څه دی خو خی نه پکوا بس مونږ درکړو ته څه کې وسره ولقد فتنا سليمان د ټولو نه په قران مجید کې ګران آیت ده په قران مجید کې د ټولو نه تعویل په لحاظ سره ګران آیاتونو کې دا شامل دي نورم ګران آیاتونه یو دوه درشتا خدا په ګران آیاتونو کې د ټولو نه ګران آیت مونږه ازمیخ کو په سليمان عليه السلام باندې والقینا علی کرسیه جسد او مونږ واچو د په دې کرسی باندې یو بوټه نو ثم اناب نو دې بیا الله تعالی طرف ته واپس شو څه مطلب دی نو په صحیح حدیث کې خو دې اس تفسیر نشته چې دې آیتونو مطلب څه دی دې آیت څه مفهوم دی خلکو چې دې کوم تفسیرونه کړی دي نو هغه ډېر وګد او ډېر عجیب دي د ټولو نه غلط تفسیر چې دې خلکو کوم کړی دی نو هغه مشهور خبره ده چې سليمان عليه السلام یو غته و داغه غته په وجه باندې پیریان د تابع حکومت د ټول پلاس کې نو داسې چلو شو چې یو ځل یا د پکور کې یو بیبي وا او هغه د بت عبادت کو نعوذ بالله یا یو بیبي وا او د ډېر زیاته خوخه وا او هغه وی چې زما د رور یو مقدمه ده نو زما د رور په مقدمه کې به داسې فیصله کړي فیصله وتاغه خو د سليمان عليه السلام ته وی چې سیده چې واستخامه خاوه نو استاد ضرور د پاره په دغه فیصله وکړو نعوذ بالله من ذلک یا دا چې سليمان عليه السلام خبر نو او د پکور کې سلويخ کاله د بوتانو عبادت کېدو یا دا نعوذ بالله چې سليمان عليه السلام سلويخ ور دی خواوشا
د خلکو فیصلې نه کولې، نو خلکو ته ډېر زیاتې مسلې وي. څلوېښت ورځې چې عدالت چوټي، د پاکستان عدالتونه خدای خبر څونه میاشتې چوټي په دې اوړي کې. دا په اوړي کې چوټي ولې کېږي؟ د دې لم خو تاسو ته پته ده که نه، دا خو پخوا زموږ انګریزان حکمرانان وو، ججان وو، نو یې خو به دلته هغه خو یخې علاقې وو، نو یې به دلته ګرمي نه شوه تېرولی، نو عدالتونه به یې چوټي کړي. نو دا باچایان خو د دې خپل ځای دي، خو بیا هم هغه شی روان دی. په خبره باندې پوه شو چې نه په ګرمۍ کې به چوټي د عدالت. هلکه هغه خو به ځکه چوټي وه چې هغې خو به خپل کلي ته تله یخنۍ له. نو ته خو د دې ځای باشنده، نو ته څه کوې چې د خامخا چوټي کوې؟ خو بهرحال کوله به دیم کوي، نو کوي دی. نو سلیمان علیه السلام 40 ورځې وشوې او فیصلې ونه کړې، نو بس الله تعالی ولا نعوذ بالله سزا ورکوله. نو سزا یې ولا ورکوله. نو سلیمان علیه السلام هغه ګوتې چې کوم وه په هغې باندې هغې ګوتې کې څه کمال به پکې نور هم وو، څه به پکې هر څه چې وو، خو دا پکې کمال و چې پیریان د هغه تابع وو. خو یو خبره پکې دا وه چې په دې د الله تعالی نوم لیکلی و، چې نوم یې پکې لیکلی و، نو هغه ګوتې چې به دی به واشروم ته ته، نو هغه ګوتې به یې بار یو بیبي له ورکړه چې دا واله ځان سره وساته. نو چې بیا به واپس راغی، نو هغه به بیا ولا هغه ګوتې ورکړه. نو دی یو ځل دا چې واشروم ته باتروم ته ننوتو، چې واپس راوتو، نو شیطان نعوذ بالله من ذلک به د هر یو سره ځکه وایم چې دا خو دا د پیغمبرانو د شان خبره، د تفسیرونو خو لیکلي دي پکې. نو شیطان راغلی و هغه د سلیمان علیه السلام په شکل کې، نو هغه بیبي ته یې ویل چې ګوتې راکړه، نو چې هغې وله ورکړه. سلیمان علیه السلام راغی ویل چې زما ګوتې خلکو ته ویل چې ورک شه بس فقیر او ملنګ ګرځېده چې چېرته به خلکو ته به بیځي، هغه سلیمان زیمه خلکو به پرې راکېښود. نو بس یو خوا به ته بل خوا به ته 40 ورځې سلیمان علیه السلام داسې ګرځېده نعوذ بالله من ذلک، او د ده په تخت باندې څوک ناست و، هغه شیطان پې دننه ناست و، او کله کله به وی چې د کور ته به هم راته نعوذ بالله من ذلک. نو خلکو د هغه ملګرو او د هغه کور خلکو وی چې دا سړی خو څه بدل بدل غونته کړي، دا سړی او د عادتونه، هغه وزیرانو مزیرانو هم دا سوچ وکړي دا شی خو څه بدل غونته کړي. بهرحال اکثر خلک پرې رادغه شو، پوه شو پې او د ویزغلو، چې ویزغلو په منډه کې دا ګوتې سیند ته واچوله، سیند ته یې واچوله او لاړ چېرته کې ورک شو. او سلیمان علیه السلام ګرځېده آخر کې یو بوډۍ وه، هغې یو 2 میان نیولي وو، او هغې ته یې ویل چې یاره وږی ما دا میان، هغې وله یو په ځای 2 ورکړه. چې سلیمان علیه السلام ورته هلته کې میان یې سیرول، هغې کې ګوتې پرته وه، ګوتې یې واغوندول او بل بیا سټینډ ټو ورسو، مطلب پیریان میریان ټول راله واپس. نو القینا علی کرسیه جسدا، په دې کرسۍ باندې موله یو بوټی واچول، هغه بوټی وایي څوک و؟ دغه شیطان و. نو دا خو زندیقانو به دا قصه جوړه کړي، زندیقان، د زندیق نه بغیر خو د بل سړی دا قصه نشي جوړولی چې په پیغمبر سره یې څه نسم احترامي. د پیغمبر په حیثیت اډومني نه، خو کم از کم سلیمان علیه السلام یو عظیم انسان خدای که نه، د یو عظیم انسان، د یو شریف انسان په طور باندې چې څوک مني که مسلمان نه وي، نو هغه هم دا قصې نشي جوړولی. نو دا خلکو دا قصې کړي. نو یو خو دا خبره شو. دویمه قصه خلکو دا جوړه کړې ده چې سلیمان علیه السلام د لأطوفن اللیل والا قصه ده، چې زما 100 بیبیانې دي او به یک وخت د دې ټولو سره د ملاوېدو په نتیجه کې به الله تعالی ماله 100 جوانان راکړي او هغې به بیا څه کوي، د الله تعالی د دین دپاره به جهاد کوي او دا به کوي. نو صرف د یوې بیبي او ماشوم پیدا شو او هغه هماسې نیمه لوتړه غونته کې وه، پوره انسان نه و. نو القینا، نو هغه دایي راوړو وې دا والا، نو القینا علی کرسیه جسدا، د ده په کرسۍ باندې څه کېښودو. دا لأطوفن اللیل والا حدیث باندې نور بحث نه کوم، خو دا یو خبره صرف درته کوم چې خلک په دې باندې ډېر زیات دی کوي. دا د بخاري روایت دی. نو د بخاري روایت دی، خو بخاري کې دا حدیث چې کوم دی په کتاب التوحید کې دی، دا په کتاب الجهاد والسیر کې دی، دا په کتاب احادیث الانبیاء کې دی، دا په کتاب الکفارات والنذور کې دی، دا په کتاب الایمان کې دی، خدا په کتاب التفسیر کې نشته. دا لأطوفن اللیل والا حدیث چې کوم دی، دا د دې آیت په تفسیر کې امام بخاري نه دی نقل کړی. چې نه دی نقل کړی، نو د دې سره د دې ځای هېڅ خبره نشته، لهذا دې باندې نور مزید بحث نه کوو. چا وی د دې القینا علی کرسیه جسدا معنا دا ده چې په دې کرسۍ باندې بوټۍ جوړه کړه. سلیمان علیه السلام یو زوی پیدا شو، چې زوی پیدا شو، نو سلیمان علیه السلام واورېدو چې دا پیریان وایي چې دا خو سلیمان علیه السلام دی، د ده سره خو به هر څه چې ګزاره روانه ده، خو چې څه دی وخت به تیر شي، خدای به هم لاړ شي،
اوس هلته چې زوی پیدا شو نو که دا زوی هم بیا د په شانتي نو دا به موږ ټول عمر به بیا دته به سټنټ ولاړ یو نو دا زوی خو ولې چېرته کې څه کوو دا ولې چېرته زیاته کوو نو سلیمان علیه السلام ویرېده چې دا زوی رانه چېرته خراب نه کړي نو وریځو ته یې ویې چې دا هوا ته حکم وکړو چې دا هغه وریځو ته یوسئ چې دا به هلته لویږي هلته به د لویولو بندوبست کوو نو چې هلته لویولو بندوبست کوو نو الله تعالی دا هغه ځای نه د هغه بوټی را واچول او درز چې را پرېوته په دې کرسۍ باندې مړ ورته را پرېوته ځکه چې الله تعالی ورته وښودل چې ښه تا د ما باندې اعتماد ونه کړو تا په وریځو باندې اعتماد وکړو نو چا وی دا خبره ده خو دا خبره خو غلطه ځکه ده چې القینا علی کرسیه جسدا ثم اناب نو دا الله تعالی خو د دې هواګانو د دې د تذکرې خبرې دا رستو کوي بیا چې فسخرنا له الريح نو دا خو د دې واقع نه بعد خبره ده او د دې نه مخکې بیانې چې هواګانو ته حکم وکړي دا بره په وریځو کې وساته چا وی چې د دې نه مراد چې کوم داسې مفسرین دي لکه د دې زمانه مولانا عبدالماجد دریابادي او نور علما یا زمونږ د حافظ محمد ادریس صاحب د تورو مرحوم دی وی چې د دې مطلب دا دی چې دا د رسول سلیمان علیه السلام بیمار شوی او ډیر زیات بیمار شوی او علاجونه ډیر زیات وکړو خو بس هسې پرې تخ باندې بناسو هسې یو بوټی وه او مطلب دا دی چې د خوځېدو نه و د کار نه و بل څه نه و نو القینا علی کرسیه جسدا ثم اناب نو فغفرنا له ذلک سره به څه کوو دا بیماري لکه چې د ګناه وه چې فغفرنا له او ثم اناب نو دا دی وایي چې د دې دا مطلب دی چې دا بیمار شوی و او په دې کرسۍ به ناست نو په کرسۍ دې سړی ناست خو په کاره چې ښه یې نیغه او ښه چست چابک او تکړه ناست او دی به داسې کمزوری نو وایي د دې دا مطلب دی دا یوه خبره هم دلته سمې نه خوري لکه دا فټ کېږي نه دا خبره په دې خبرو کې یوه خبره هم دلته فټ کېږي نه یوه خبره فټ کېږي چې کومه مولانا مودودي کړې ده هغه خبره فټ راځي هغه خبره څه ده هغه خبره دا ده چې سلیمان علیه السلام چې دې ته وکتل چې زما دا زوی چې دی رحبعام اول خو د سلیمان علیه السلام دا ارمانو چې یاره څنګه چې ما د خپل بابا په میراث کې دا حکومت او دا ریاست را ټینګ کړی دی او هغه شانې مې روان کړی چې څنګه د ما بابا روان کړی نو داسې د زما نه بعد زما دا زوی هم داسې وکړي خو سلیمان علیه السلام چې د خپل زوی ته کتل نو دا زوی هسې څه بوتل شاه غونته کې دا داسې څه خاص قابل سړی نه و نو سلیمان علیه السلام چې د هغه انداز ته وکتل چې دا خو د حکومت نه دا خو د هېڅ قابل نه دی او عملا وشو هم داسې چې سلیمان علیه السلام کله بیا وفات شو نو د دې زوی د نالایقتوب د وجې نه د سلیمان علیه السلام او د داود علیه السلام هغه جوړ کړی شوی ریاست فوراً په دوه حصې تقسیم شو او خلکو د هغه نه د ده سره صرف د یهودا قبیلې خلک پاتې شو او باقي لسو قبیلو د ده نه بغاوت وکړو د دې رحبعام نه او هغې ځان له بل د اسرائیل یو ریاست بلې جوړ کړو دته صرف د یهودیا دا ریاست پاتې شو په دې کې مطلب دا دی چې څه خاص د کارنامه د بیا د هغې نه پس ونه کړه نو سلیمان علیه السلام چې په دې خبره سوچ کوو چې دا زوی زما نه بعد دا که زه د دې کرسۍ وارث کړم نو دی خو به هسې یو بېکاره غوندې سړی شي نو لہذا سلیمان علیه السلام دا دعا وکړه چې الله تعالی بس دا حکومت په ما باندې ختم کا او ما له داسې حکومت راکړې زما نه بعد د بل چا دپاره مناسب نه او زما په دې وخت کې هم د بل چا دپاره مناسب نه نو بس دا په ما باندې ختم کا او دا زما دا زوی چې دی دا خو ما ته معلوم دی چې دا د دې اهل او لایق نه دی نو د القینا علی کرسیه جسدا ثم اناب معنا دا ده چې د ده په سوچ کې دا خبره وه چې په دې کرسۍ باندې به چې دا راځي نو دا به داسې بوټی راځي دا د هغه تصور خبره کوي او سلیمان علیه السلام بیا د خپل وفات نه بعد د خپل زوی دپاره څه وصیت هم نه دی کړی د ملک د حکومت د چلولو دپاره چې دا څوک به د حکومت چلوي څنګه چل به کېږي څه به دې کې د سره اړو ځکه چې سلیمان علیه السلام په دې باندې پوهېدو چې خلک خو به دی خامخا مشر کوي او چې دی مشر کوي دی د دې خبرې لایق نه دی او دا شی به ټول خرابېږي نو بس په دې ځای پرېښودو او یا خدای پاکه بس دا مال مضبوط راکا او زما نه بعد د خلکو خپل کار دی چې څه کوي به کوي نو که تعویل بیا غواړي نو بیا خو دا تعویل دی او که دا تعویل دی ذهن ته نه پرېوځي نو بیا همداسې په خپل ځای باندې پرېږده څنګه چې دا آیتونه همداسې دي بیا د سره اړو پوه شه چې زه پرې اړو پوهېږم نه بس بیا په دې ځای همداسې پاتې دی مطلب یې څه دی الله تعالی ته به پته والقینا علی کرسیه جسدا او مونږ واچو د ده په دې کرسۍ باندې جسدا دلته حافظ عماد الدین ابن کثیر لیکلی دی چې نبهمه کما ابهمه الله تعالی دا واقعا
بمداسې مبهمه پرېږدو چې څنګه الله تعالی مبهمه پر بس مونږ پرې نه پوهېږو اخوا نو تا ته ما وایې که د مولانا مودودي په دې خبره هم نه پوهېږي او دا دې هم زړه ته نه پرېوځي نو بیا همدغه د ابن کثیر خبره ټیک ده چې وایي نور پرې نه پوهېږو اصرار پرې مه کوه په یو خبره نو قال دوی رب اغفر لی ای زما رب ما ته بخښنه وکړي وهب لی ملکا او ما ته داسې حکومت وبخښي لا ینبغي لاحد من بعدي چې مناسب نه دی او تن لپاره زما نه وروستو نو د من بعدي ترجمه دا هم ده چې زما نه وروسته او من بعدي ترجمه دا هم ده چې من غیري په دې موجوده وخت کې زما نه علاوه بل چا دپاره مناسب نه زما خدا خیال دی چې څنګه سوره الجاسیه کې دي که نه چې فمن یهدیه من بعد الله نه من بعد الله څه مطلب دی د الله تعالی نه بعد څه شته داسې خو څه نشته که نه چې الله تعالی نه یو د هغه نه بعد نعوذ بالله څه شي داسې خو څه خبره نشته نو من بعد الله معنی من غیر الله چې خدای ورته نه کوي نو د غیر الله به ورته څه هدایت وکړي نو بعد په معنا د غیر هم دی لا ينبغي لاحد من بعدي لا ينبغي لاحد من غیري چې زمانه علاوه بل چاله مناسب نه البته د نبی رسول الله یو حدیث تا دا غي نه دا معلومیږي چې دا من بعدي خپل ځای ټیک دی هغه حدیث نه دا تفسیر معلومیږي چې نبی صلی الله علیه وسلم یو مانځه کې دا سره مخې ته شو نو داسې ونیو نو بیا صحابه ته تپوس کو د خدای پیغمبر تاسو داسې ولکه چې پس شیم حمله کوله وی او شیطان مال راغله مانه مونږ خرابو نو ما راونیو او دا می خیال چې په دې وستنه پورې تړم چې د مدینه واړه پورې لوبي وکي خو بیا مې سليمان عليه السلام دوه را یاد شو چې هغه چې په دې پیریانو زما حکومتو نو بس ما وی چې مکه وشه داغه خبره داغه لپاره ټیک شي او ما ونه تړ پرې می خو نو مطلب دا دی چې کدا شبي وینو سليمان عليه السلام پای کې فرق نه راځي خو نبی عليه السلام د سليمان عليه السلام لحاظ ورنه د سليمان عليه السلام په دعا کې فرق نه راته د یو پیری په تړلو باندې سم مسله نه را پیدا کېده خو دینه دا معلومیږي چې نبی عليه السلام وایي چې د سليمان عليه السلام وایي چې من بعد چې زمانه پس د بل چا لپاره مناسب نه اوس آیا د دې مطلب حسد حجاج بن یوسف قول تفسیرونو نقل کړی دی و چې حجاج بن یوسف لدا آیت مخې راغی چا به ورته ویلی نور هغه د آیاتونو سره څه کار او ګمراه سړی و په دې باندې پوه شي د ټولې دنیا د امتونو چې سم بدماشان او بېدینه خلک راجمع کړي نو حجاج ته نه رسېږي دومره ظالم انسان ظالم نو حجاج بن یوسف چې دا واورېد چې سليمان عليه السلام به چې لا ينبغي لاحد من بعده ما داسې حکومت راکړي زما د پاره بل د ما نه پس بل چا د پاره مناسب نه نو هغه وایي چې ذاک الحسد والله دا خو یې حسد کړی دی مطلب دا دی دا ودی نعوذ بالله په پیغمبر باندې دا الزام نو دا د مسلمانانو لیډر چې د پیغمبر باندې د حسد ګمان کوي بس ونه بنو امیه او چې کول بنو امیه خدا څه شي نه ها د بنو امیه خو څه بعد دغه څه کسان پکې داسې و چې هغه کمال خلک او نور خو عام خلک دغه شی نه وته تاو کتل چې دغه شی نه خو دغه په خپل د بنو امیه نه خو د بنو امیه سره خو ونه دغه ثقافي دی کنه دغه د ثقيف قبیله نه دی خو لا شخ په خو د بنو امیه دی کنه خبره دا چې سليمان عليه السلام دا ویل دي چې زمانه بعد مناسب نه مطلب دا دی چې مالا د یو خصوصیت راکا او خصوصیت دا ما درات نو الله تعالی هواګانې او دا د تابع کړي اوس کته وی چې نه دا هواګانې هو دا موږ هم تابع وینو هواګانې دا تابع کول دا هو الله تعالی کمال او دا غیر مخیم د ابراهيم عليه السلام هم نه تابع کړي یوسف عليه السلام حکومت کړو خو یوسف عليه السلام هم هواګانې تابع نه وي نو موسی علیہ السلام هم هواګانې تابع نه وي نو دا د هواګانو تابع کول څه داسې د حکومت حصہ خو نه ده چې ته وایې چې ما حکومت دی خو هواګانې مې تابع نه دي نو دا د یوسف علیہ السلام هم حکومت خو د هغه هم تابع نه وي نو دې کې خو څه د حسد خبره نشته خو د ما حکومت ماله مضبوط راکړی او دا یو خصوصیت شو دا مطلب شو دا دین دپاره یې غوښته نو دغه دنیا دپاره خو یې نه غوښته انك انت الوهاب بشکت ډیر زیات بخونکې فسخرنا له الريح نو موږ دغه لپاره تابع ک تیز هواګانې سیلېګانې تجري د دې نه بعد د دې واقعې نه بعد چې دوی چې حبلی ملک الله ينبغي لاحد من بعدي تجري بامره چې روان به دا هواګانې د په حکم رخا النرمه ګورب هغه بدمعشي هواګانې به هم داسې ساو روانې وي نرمې به روانې وي ځکه چې الله تعالی تابع کړی وي حيث اصاب رخاء النرم بروانه وي حيث اصاب چې کوم طرف ته به روانه ولي والشياطين او الله تعالی وي موږ د لپاره تابع کړ شیطانان نو
شیطانان چې مطلقاً ذکر شي نو مطلب ته نسو کی هغه جنی شیطانان پیریان شیطانان کل بنا ان چې پاغي کې او آباده جوړونکو ولا مصریان چې غټ آباده به غټ کانی به راغستی وو دا به چتول کانی خو چتول شو انسانانو باندې شو چتول دی بو چتول او غمزدار په آباده کې خماهر نو د په پیشابه جوړوي آباده جوړوي وغواص او بلس غپې وهم کې به غپې به وهم کې پس کې به غپې والے نو په وچه غپې نه والے کی زمو یو ملګری والله دی وبخي هغه زموږ استاد مولانا نقیب احمد صاحب هغه چې په مغله مخه دراغه وی لکه سپه وچه غپې وې وې سپه وچه غپې وې نو غواص چې دا بسو غپې به والے مطلب چې په سمندر کې به غپې والے څه لپاره به غپې والے غوتزن معنا دا چې هغه بس کول نن به ملغلره رئیسته بدریا در منافع بے شمار است اگر خواهی سلامت بر کنار است دریا کې غپې وې نو مرغلره بر وباسه او کته چې ډوب شمان بیا په قلاره کې نه دلته په غاړه کې نه خیر بیا مور ډوب شي چت واخرین او نور شیطانانو چې هغه به خبرم نه منله دومره شیطانانو دومره وران چای بر سليمان علیه السلام خبره نه منله دومره قرآن کاری دا سبه سره نسبه کول نو مقرنینا تړلی شوی بو فی الاسفاد په زنجیرونو کې نو دا سبه نو چې الته په زنجیرونو خلکو به تماشا کول چې هغه د لیو دی او بو دی او تړلی شوی دی او بلال نه خو بس کار کېده به نه خو هغه سب په کوم زنجیرونو تړلی نو ضروري نه اوس په زنجیرونو الته په دې وستنه پورې تړلی او خلکو لیدل چا به لیدل چا به نه لیدل دا خبره ضروري نه چې خلکو په تماشا ته جوړول خو بس وو الله تعالی وی چې وو بس الله به خبره او سليمان عليه السلام به خبري چې کوم ځای کې تړلی او څنګه تړلی خو بهر حال مقررین فل اسفاد فزنجرونو کې تړلی شوی هذا عطاء نادا زمونږ بخشش دی دا چې من دل درکو نو فمنن نو احسان کوا ورکوا چې چاله ورکه او امسک ایزان سره ساته بغیر حساب بغیر د حساب نه تاسو موږ حساب نه کوو د دین لوی خبره بل کمای چې دا مې دلار سره درکو چې څه پکې کوا تاسو حساب نشته وان له عندنا داخل دنیا خبره وا وان له عندنا لزلفا او بشک د پاره د مون سره لزلفا ډیر قرب او ډیر نږدې والے دا مون ته ډیر نږدې دی مونږ ډېره مرتبه ورکړې ده دا ځان ته ډېر را نږدې کړی لکه داود علیه السلام چې څنګه وحسن مآب او ډېر ښکلی دی او ښایسته ځای د واپس هم ډېر د دپاره جنت مرتبه هم ډېره اوچته ده او په جنت کې ډېر زیات مناسب دی ښایسته ځای واذکر عبدنا ایوب او یاد که بنده زمونږ ایوب علیه السلام نو د ایوب علیه السلام هم صبر ډېر مشهور دی د ایوب علیه السلام څه مشهور دی صبر مونږ چې په دې پېښور یونیورسټۍ کې پی ایچ ډي کوله نو ملګرو به دا خبرې کولې وې د دې پېښور یونیورسټۍ کې د پی ایچ ډي لپاره د ایوب علیه السلام صبر د قارون خزانه او د نوح علیه السلام عمر پکار دی خبره باندې پوه شوې دا درې څیزونه چې نو هله به وکړي نو ښکاره خبره دا وه چې په خبره باندې پوه شوې کورس ورک به خلاص کړو او بیا به په د تیسیس په منظوره کې به 3-4 کاله لګېده په خبره باندې پوه شي او ما تیسیس سبمټ کړي په سن 2000 کې او ډیګري راته میلاو شه په 2003 کې مته چې تیسیس د سبمټ کېدو نم 4 کاله بعد ډیګري میلاو شو نو دا به خلکو نو چې خلکو به وایي چې وروره زمونږ په خپله پکې یو استاد و نو هغه به مونږ ته خبره کوله وایي زما صرف دا یو ارمان دی چې د مرګ نه د یو ورځ راته مخکې د پی ډي ډیګري میلاو شي چې صرف د ډاکټریټ دا لفظ زما د دې نوم سره ولګي بس دا هم پوره ده یعنې هلته په یونیورسټۍ کې استاد هم او وی به صرف د مرګ نه مخکې راته میلاو شي بدام زما دپاره غټه خوشحالي خبره ده بس د مرګ نه مخکې خو وی کېدی شي چې زما او وی که د مرګ نه بس راغله نو زما قبر له راشي بیا راته ووایه چې یاره تا ته ډیګري میلاو شوې وی بیا راته خیر دی په قبر باندې خوشخبري واوروئ حاجي د نوح علیه السلام عمر د قارون دولت او د ایوب علیه السلام څه صبر او نن سبا خو پی ډي ډیګري چې په دغه کې میلاویږي وفيه ما فيه فليتدبر وفيه ما فيه فليتدبر وي په دې کې دنه ډېرې خبرې دي خجی واذکر عبدنا ایوب او یاد که بنده زمونږ ایوب علیه السلام
ایوب علیہ السلام دا چې کوم دی که نه دا بنی اسرائیلو کې پیغمبر دی په دې باندې پوه شوې سفر ایوب کتاب ایوب په بایبل کې یو کتاب دی یعنی یو چپټر دی په هغې کې د ایوب علیه السلام د کمالاتو ذکر هم دی خو د ایوب علیه السلام د فریادونو ذکر هم پکې دی او هغه فریادونه نعوذ بالله داسې فریادونه دي چې ایوب علیه السلام خو پیغمبر دی خو هغه د یو عام مؤمن سره هم نامناسب دي دې نه پته لګي چې دا سفر ایوب چېرته چا داسې سړي لیکلی دی چې هغه نعوذ بالله نه خدای منو نه رسول منو نه پیغمبر منو او دی وی دا آسماني کتاب دی نو آسماني کتاب دی ته وایي چې د پیغمبر پکې داسې خبرې چې خلک ول تسلی ورکړي او د نعوذ بالله د خپل بیماری او د خپل ارث اعتراض په خدای باندې کوي او د خدای نه داسې ګیلې کوي چې خلک پستړي شي څوک ځي او څوک راځي او وازونه او نصیحتونه ورته کوي چې دا ګډې وډې مه وایه او دی بیا هم نعوذ بالله ګډې وډې وایي نو دا د بني اسرائیلو کتابونه دي او دا وایي دا د خدای کتاب نو ایوب علیه السلام خو الله تعالی نعم العبد دا خو صابرینو کې الله تعالی شماري او ته په داسې او ته دا آسماني کتاب دی چې هغه داسې تذکره کوي لکه نعوذ بالله چې دا پیغمبر نه یو عام مؤمن نه ډېر لاندې مرتبه والا نو پته ولګېده چې دا بایبل چې کوم دی دا عهدنامه قدیم د تورات په نوم باندې نن یادېږي دی کې انسانانو ډېرې لتې والي ګوتې نه لتې پکې والي خپلې خوښې څیزونه یې ترې کړي دي او د خپلې خوښې څیزونه یې پکې ور اچولي د خدای کتاب نه دی که څه خبرې پکې لږ ډېرې وي نو یې به پکې خو د الله تعالی کتاب داسې چې هغه د پیغمبرانو مبارک داسې ریمارکس ورکوي قرآن د څنګه تذکره کوي حاجی واذکر عبدنا ایوب او یاد کا بنده زمونږ ایوب علیه السلام اذ نادى ربه چې کله دا आवाज کو دعا وغوښته د خپل ربنا سورۃ انبیاء کې او نور ځایونو کې مخکې د تذکره تېره شوې ده چې انی مسنی الشیطان بشک رسول دې ماته شیطان بنصب ستړی والے و عذاب او سزا نو د نصب و عذاب نه مراد څه شی دی نو ځینې خلکو د دې دا معنا وکړه چې ایوب علیه السلام ډېر زیات بیمار و خلکو بس قصې په ده پسې ډېرې زیاتې جوړې کړي دي چې ډېر زیات مالدار و بیا د هغې ډېرې بچي و داسې و ډېر صحتمند و بیا نعوذ بالله من ذلک شیطان خدای پاک ته ووایي چې دا ستا چې عبادت او دا ذکرونه کوي نو دا ځکه کوي چې دا که نه دا مزې دي ورسره هر څه ډېر دي نو خدای پاک شیطان ته وایي چې زه ته ورسره څه کوې نو هغه ورسره وکړه نو دا د یهودیانو قصې دي که نه خدای پاک شیطان ته څه وایي زما د بنده سره لوبې وکړه څه پې کوې پې وکړه دې ته د الله دا خبرې څنګه خبرې ښکاري خدای خبر او د شیطان دومره جرأت کېدی شو چې شیطان خدای سره خبرې وکړي شیطان هغه اولنۍ خبرې چې خدای پاک ته وایي چې ماله مهلت راکړه علماو لیکلي دی هم برای راست خدای ته نه دي ویلي دی به فرشتو ته ویلي چې خدای پاک ته ووایي چې ماله مهلت راکړه د دومره جرأت کېدی شو چې د خدای سره داسې نیغ په نیغه خبرې وکړي نو دا نه ده خو بس الله تعالی څه وکړو ازمایش پې راوستو اول ښه حالتو ګوره چې بد حالت د ابتدا نه رواني نو سړی دومره پروا نه ساتي خو چې ښه حالت په سړي باندې راشي او د هغه ښه حالت نه وروسته بد حالت راشي نو دا بیا ډېره ګرانه نو ده باندې الله تعالی داسې حالت راوسته چې اول خوشحاله و د خوشحالۍ نه بعد یې بیا مصیبتونه راوسته اول صحتمند و بیا بیمار شو اول مالدار و بیا غریب شو اول بچي ډېر و بیا تی بچي لاړ اول دوستان ډېر و بیا دوستان ختم شو صحت هم لاړ دولت هم لاړ وایي چې په خبره باندې بچي هم لاړه صرف یو ښځه او بیبي پاتې شوه هغه وفاداره وه هغه ورسره وه باقي ټول ملګري خلک به موږ یې نه پېژنو و دا بیماري څه به نو هر څه بیماري چې وه داسې بیماري خو به نه وه چې خلکو به ترې نفرت کوو ځکه چې دا د حدیث نه خلاف د الله تعالی په پیغمبر باندې داسې بیماري نه لګوي چې خلک ترې نفرت وکړي ولې ځکه چې پیغمبر خو د دې دپاره وي چې خلکو ته به هغه واعظ او نصیحت به کوي د خلکو دپاره به هغه ایډیلي نمونه به وي چې خلک ترې نفرت کوي نو خلک به ورله خواله څنګه راځي خو بیماری ده نو بس بیماری په وار څه بیماری چې و دا غي تفصيلات موږ ته ضروري چې چنجي په بدن کې شي و یو چنجي به پرې وته هغه به بیا راغستو بیا به پکې خودو دا به تا چرته په کتاب کې لیکلي دا چې په حدیث کې نشته ها چې په وجود کې داسې چنجي وشو خجی دا چې وایي چې انی مسنی الشیطان بنصب نصب مراد تعب دی ستړیوال شیطان ډېر ستړی کړم و عذاب او شیطان دا ډېر تکلیف راکړ نو څنګه ستړی د شیطان نه ډېر ستړی شوم او شیطان را ډېر ذهني اذیت راکړ عذاب نه مراد دلته کې هغه ذهني
ذهني ټارچر کول دي کنه ذهني اذیت ورکول دي نو هغه دا چې شیطان خو خال راځي نو شیطان مولا به مخه نو دغه به صبر کوو دغه الله تعالی طرف ته راځګرځیدون کېو خبره باندې پوه شوې دغه د الله تعالی بنده دی د الله تعالی سره د تعلق کې فرق او څه کمې به شي نه راغلی خو خبره دا ده چې شیطان خو خپل کار کوي نو شیطان به دراته چې وګورو ته دا تا اخر څه ګناه کړی دی چې تا سره دا کوي دا وګورو تر څه درکړي او به نه واغسته نو دا خو سړی له یو اذیت خو ورکوي کنه یو تکلیف خو سړی له ورکوي سړی ردی خبره کوي چې یا الله پاک نو زه خو بنده ما کمزور ما زغور د شیطان د هر خبره رد کوم داغه مقابله کوم خو بیا هم خو کمزور نو الله تعالی د ما د حالت باندې نو بیا الله تعالی ته دعا وغوښته چې دعا وغوښته نو الله تعالی دعا قبول کړه کما پورې چې داغه د سازشونو داغه د وسوسو مقابله کوله نو کوله او چې په دې پوه شو چې زه خو کمزوری شوی ما اسنه چې زمانه چرته کې په دې کې څه کمزوري راشي او د شیطان خو مال ډېر زیاتې وسوسې دماغو کې واچولې او ډېر زیاتې ګډې وډې راته وای بظاهر خو راته دا خبرې کوي چې دا ورته هغه ارس څه شو اته څه شوې اته څنګه د خدای د خوښ باندې دا وګوره ځان ته دا تاسو سره څه وکړو نو انسان دی او ځالته نفس هم دی نو دا ګیله دا دعای الله تعالی ته وکړه چې الله تعالی د دې شیطان د دې وسوسو نه اخلاص کړي نو ځکه دا خو زما د ایمان غارتګر دی دا ما بربادي نو مسن یې دا مطلب نه دی چې شیطان زنا جوړ کړم شیطان نه جوړ کول نشي کولای شیطان بیمارول نشي کولای شیطان الله تعالی په چا باندې داسې مسلط کول او قوت الله تعالی دل نه ورکړي چې په سړی مسلط شي قرآن بل ځکه ویلي کنه وای يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو هاجي دا هو وای يمسسك بخير فلا راد لفضله خیر او شر خدای الله تعالی تر طرف نه دی شیطان ته دا قوت د کوم ځنه ملاو چې هغه ایوب علیه السلام بیمار هو وسوسه خو اچي نو دا مطلب وسوسه ده انی مسنی الشیطان چې ما تر رسیدلې د شیطانو ما تر رسولې د شیطانو بنسبن ستړی والے د شیطان د وجه نه ستړی شو د دې خبرو پرد کولو او د په دې تلو راتلو او په دې اورېدو په دې بنګاري باندې ستړی کړ وعذاب او په دې چې مالک ما تکلیف را کوي هغه تکلیف نه مراد ذهني تکلیف ده نو الله تعالی ورته وی چې ارکض برجلک رکزن پوند ورکا دا شکلک وا ارکض برجلک دا خپدی اوها اضرب برجلک خپدی او بداره کټ دی او دې کې دا خپل اکوزه کو درز ولا ورک هذا مغتسل نمداد د شرد لامبلو زیدا د مغتسل دا غسل خانه دا د لامبلو د ابو بدی باردن چې یخدی وشراب او د سکلو د پارم دی ویسکا نو د نبی ماره بری ټولی خیشي ولام بپې نو د پاسه بری ټول وجود ټیک ټاک شي بس سیده فورا الته چینم پیدا شو او هغه چینه د ابو د سکلو د پاره او داغه د لامبلو د دواړو د پاره په کار شو او بس داود ایوب علیه السلام ټیک ټاک شو ووهبنا له اهله نو صحت خو ملاو شو ټیک شو نو بیا ووهبنا له اهله او بخمون د بال بچو ومثلهم معهم او د دې امر نورم ورسره رحمتا منا دا زموږ د طرف نه مهرباني وا وذکر لاولی الالباب او نصیحت دا خاوندانو دا عقل لپاره دا عقلونو لپاره چا کې چې عقل نو هغه ته پدې کې نصیحت ده نو بچی می ولا ورکړو چاوي چې بچی مړو نو بس نور بچی ولا الله تعالی ورکړو چاوي ته نتلیو نو واپس ولا رالو وخذ بيدك ضغثا او والا په خپل لاس کې یو قودا ضغثا قودا وته وي دا چې تراونی به موټه موټه دا قودا لفظ د قبضه ناغسته شوی دی قبضه په لاس کې راځي وخذ بيدك ضغثا والا په خپل لاس کې یو قودا مطلب دا چې ډډکو یو قودا والا فضرب به نوال پیوکا ولا تحنس او قسم دې ما توا ان وجدناه صابرا بشک مونته د ایوب علیہ السلام در صابر او صحیفه ایوب سکه سفر ایوب سوی وي سخ به صبر او الله تعالی سوی ان وجدناه صابرا مونږ دې مونته چې دې ډېر زیات صبر کوونکې
نعم العبد ډیر خبندو انه اواب بشک دیم الله تعالی طرف تراجی کیدونکو دا اواب د ټولو پیغمبرانو ته وای مطلب دا دی چې مؤمن دی ته وای چې هغه له مشکل راځي نو ټولو اوله خبره به د خپل رب سره خپل خبره انما اشکو بثي وحزني الى الله خپل شکایت او خپل غم او خپل فریاد بچا ته کوي د ټولو اول به الله تعالی ته خپل فریاد کوي اوس دا څنګه مسله ده چې وخذ بيدک ضغثا نو قران خو صرف دغه خبره کړې ده چې پته ولګی دا چې والا په خپل لاس کې یو ټوټه یو جارو یا یو غونچک یا یو قودا چې پاغه کې ډیر زیات سي ډکی نو فضرب به نو وی وه په سوق پیوا او دا قران نه دی چې سوق هوا خادم دی خادمه ده خزه ده بچی دی سوق دی خو روایتو کې او تصویرونه لیکلي دي چې نه د دینه مراد د خزه ده نو ولي وه ولا تحنسوا قسم دې مما توا د په خپل بیماری کې قسم خورلې او جزبه د خزه ته ویلې چې تاب دون لخت او یا لخت سل لخت 50 لخت بدی وام او هغه د والو قابل نه و ولې زګه د هغه غلطي نه و مطلب دا دی چې په بیماری کې چې سړی بیماری او کور پروتي نو په بیماری کې سړی په مزاج کې مختلف قسم خبره راځي کله کله دا یو خبره د سړی د مزاج مطابق وشي کله ونشي لکه بیمار ته خو 24 غنټه هغه ته خو کې ناستل پکاري نو هغه چې کوم روغ کس دی نو هغه خپل ځان لم ضرورت لري چې خپل ځان له ضرورت لري نو دغه به دا خیال کوي چې هغه وته فرض کړه 10 غنټه مسلسل ناشي کو چې نیمه غنټه ته نه افاده خو شو او دته په نیمه غنټه کې اوس ضرورت راغی چې هغه سو خنشته نو تکلیف نو بیا به چې ته چرته وي ونې زه 10 غنټه دلته ومه چې اوس نیمه غنټه نه ومنو نو ممکن ده دا خبر راغلی چې هغه کې هغه خزه ته ګناه نه و او د خیال چې دې ته ګناه ده چا وی چې نه د دې مطلب دا ده چې دې خزه داسې خبرې کړې وي د په مخ کې چې هغه د خوښ نه وي څه خبرې کړې وي شیطان ول راغلی او ورته وی دا خاون بدل زه جوړ کما خو ته به زما په نوم قرباني کې نو د بیا وته وی چې یاره د سړی راغلی و چې زه به جوړ کما قرباني چې دا شیطان نو تر د خبره ته وګورې خو زه به تاسو کوړې و تا ولې د خبره ته وګورې خو نو د ما عقیده خراب استا عقیده هم خراب ولا او تعالی وسره دا خبرو دا قرطبی لیکلی دی قال ابلیس ورته وی چې اداویه زب ولا علاجکم على انه اذا برئ خو په دې شرط چې کله دی جوړ شي نو قال دا شی به ما ته وی چې انت شفیتنی دا علاج را لدا شفا را لتارا نو قال دوته وی چې وای حقی خوار نشوي ذالک الشیطان نو شیطان دې راته وی چې تا شیطان سره د جوړولو اختیار د کم نه راغی چا وی چې نه دا خبره ده چې دا دغه بیمار خزي سره دومره سونه مال دولت خوونه چې مال دولت نو ډوډۍ به کم نه را پیدا کیدله دوايي خو لا پرې ده خو ډوډۍ به د کم نه را پیدا کی نو وی چې باعت زوایبها د خپل کونسه خرڅ کړي وي په هغه وخت به د یختونه خلکو څخه کول نو چې د کونسه خرڅول نو کونسه خرڅ کړي وي په طعامه دله به ډوډۍ غسته وا نو فقال ما قال نو دوته وی چې خان نو تا کونسه ولې خرڅو دا خو پرده ده دا یخته خو د خزې ده دا خو په پرده کې شامل دي نو دا تا ولې خرڅول ناغي وته وی چې تعالی ډوډۍ نه و والله اعلم قرطبي خو وی چې اکثر اهل التفسير په دې باندې دي چې په دې دوه کې یو خبره ده اکثر اهل التفسير قرطبي والا وی دا دي خجی ابن کثیر چې کوم خبره له ترجیح ورکړي نو هغه دا ده چې هغه وی چې ان الشیطان اغواها شیطان دا په بده واړه ولا او دې ته په غلطه خبره دا وکړه چې ان تحمل ایوب چې د ایوب علیه السلام باندې باعث شي او هغه دې ته تیار کی چې ايذبح سخله تقربا الیه چې یو ساروی دی حلال کی او شیطان ته د پېژان نزدیک د شیطان په نوم د قرباني وکي نه جوړ بشي نو دوه ته چې تا دا خبره کړې زه به وامه والله تعالی اعلم خو په دې کې ګوره صحیح حدیث کې یو خبره هم نشته صفا خبره داسې ښکاري چې ایوب علیه السلام د خپل بیبینا په داسې خبره خپه شوی دی چې پای کې هغه ته ګناه نه و خبره باندې ورسېږي په داسې خبره ته خپه شوی دی چې خبره د غلط فهمي و خو هغه ته ګناه نه و دا غلطي په دې کې نه و چې نه و
نو الله تعالی ورته وی چې خود به یاد تا ویلی زه به لسل کوړې وام او داسې چلو کړي یو جارو راواله ها چې واړه واړه ډکی پکې وغیرہ راواله او بس ټول پیدا سی وو بس یو لسل کوړې واله دې دوه خبرو کې الله تعالی ایوب علیه السلام په دې قصه کې پیغمبر علیه السلام ته یو خدا چې صبر یو خو سکی ورته وی چې صبر کبا دویمه دا خبره چې صبر خو صبر دی خبره باندې پوښوي خو دویمه خبره دا ده چې ته د الله تعالی د احکام او د هغه د شریعت او د هغه د عظمت او د لوی خیال ساتي نو په یو ځای کې چې ته ګیر شي نو الله تعالی به د هغه ګیرېدو دپاره داسې لار درته وباسي لکه ایوب علیه السلام له چې لار راویسته یعنی اوس خبره خو دا ده چې ایوب علیه السلام قسم خوړلی زه به تا سل کوړی وم اوس که نه وی نو قسم یې ماتېږي قسم ماتول خو معمولي خبره خو نه ده قسم یې ماتېږي او چې وایي نو بېګناه وایي نو دا خو په دې ځای کې یو خوا ډانګ دی او بل خوا پړانګ دی نو څنګه وایي ابو نیری ته وی چې خدای نوم غټ دی او که علم غټ دی نو هغه وی چې خدای داسې اریان کړه لکه زه چې د اریان کړم چې اوس خدای ته غټ ویما نو دلته د علم غټ دی پښتو مې که چکېږي او چې علم غټ دی هم ته کافر کېږم هلته چې علم غټ ته خدای دې داسې اریان کړه لکه زه چې د اریان کړم نو دی خو دلته که چې داسې ځای کې ته اریان شي که نه نو الله تعالی به در لار راوباسي بیا ته خو ځان الله تعالی ته حواله که ته خو ځان د خدای که بیا ګوره چې الله تعالی درله څنګه داسې لارې به راوباسي ویرزقه من حیث لا یحتسب داسې به درله لارې راوباسي چې ستا به په خیال و ګمان کې د چا به په خیال و ګمان کې هم نه وي الله تعالی دې موږ له داسې لارې راوباسي داسې دعاګانې کوئ یو بل ته موږ ته هم دعاګانې کوئ الله تعالی دې داسې لارې وباسي مشکلات خو هر چا البته دا خبره چې دا د بل چا دپاره دي که نه دي نو یو طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې داسې شته چې یو سړی دی او هغه باندې د زنا ثابته شوې ده خو هغه بیا چې کله پې ثابتېده هغه داسې بیمار شوی و چې دوه کوړې والی وی مړ کېده نو خلکو نبي علیه السلام ته وایي چې ده سره څه وکړو نو نبي علیه السلام یې همدغه چل سره وکړي بس یو جارو راوالی او پې ویې وایي ځکه چې دا خو وجل خو یې پکې نشته دا خو دا د امري لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یو روایت دے کہ لا يجوز ذلك لأحد بعد ایوب علیہ السلام الا للانبیاء دا انبیاء یو خصوصیت دے چې داسې حیله الله تعالی پیغمبرانو دپاره کوي او د پیغمبرانو نه علاوه د بل چا دپاره جایز نه ده اوس حیله څنګه ده حیله چل ول ټیک دی که ټیک نه دی دا خو حیله شوه نو وایي دا حیله شوه خو دا خو الله تعالی ورته وښوده نو که تا ته الله تعالی ښودلي نو ویې کړه او چې الله درته نه یې ښودلي نو داسې هیلې کول چې په هغې باندې ته یا د فرضو نه ځان بچ کړي او یا پې د ګناه ارتکاب وکړي نو داسې هیله خو قطعا حرامه ده چې هغه مقصد د هیلې څه دی هیله چې ته کوې چل ول کوې نو د هغه چل ول کې مقصد څه دی نو مقصد دا دی چې ته د فرایضو نه ځان بچ کړې د ځان بچ کړې نو د فرضو نه ځان بچ کول په کلاو طریقه باندې غلط دي نو په هیلې باندې هم غلط دي او په هیلې خو د هغې نه ډېر غلط دي که ته پکې ارتکاب د ګوره علماو چې لیکلي دي امام ابو حنیفه رحمه الله یو مسله کړې ده ټولې مسلې خو اوس بیانېدل ګران دي امام بخاري رحمه الله تقریبا په 17 ځایونو کې په امام ابو حنیفه باندې ردونه کوي په بخاري کې او نوم یې نه اخلي وایي قال بعض الناس نو کتاب الحیل راواړوه په بخاري کې کتاب الحیل د هیلو کتاب وایي چې قال بعض الناس ځینې خلکو دا ویلي دي امام ابو حنیفه یادوي چې ګوره ورته امام ابو حنیفه وایي چې یو سړی دی چې په هغه باندې زکات لازم دی زکات پہ لازم دی فرض کا زکات په یکم رمضان باندې په د لازمیږي ځکه چې تیر کال یکم رمضان باندې دی د نصاب مالک شوی و نو اوس په یکم رمضان په د باندې څه لازم شو چې دی زکات ورکړي د یکم رمضان نه 2 ورځې مخکې داسې چل وکړو چې هغه چې څه مال دولت او ورسره و هغه چا له هیبه کړو یا د هغه سره کومې ګډې بیزې وي هغه خرڅ کړې نو ګوره چې سړي سره 40 ګډې بیزې دي او کال پې پوره شو نو په 40 ګډو بیزو کې یوه ګډه ده که نه چې یوه ګډه ده نو د کال د پوره کېدو نه 2 ورځې مخکې دا ګډې خرڅ کړي او پیسې راوالي نو په پیسو باندې خو بیا کال پوره کېدل پوره پکار دي که نه نو چې بیا کال پوره کېدل پکار دي نو په پیسو کې ځکه زکات نشته چې څه نه دی پوره شوی کال نه دی پوره شوی او په ګډو بیزو کې ولې نشته ځکه چې کال نه دی پوره شوی نو وی قال بعض الناس وی ګوره ځینې خلکو ته داسې چلونه خلکو له ښایي
نو امام بخاری وایي چې دا امام ابو حنیفه دومره غلط کار کړی دی او نن سبا خلک هم دا چې کوم دا نوي نوي پخناټیان غونته کې راغلي دا هم په امام ابو حنیفه پسې ډونګ ډونګي وایي ګوره ورته وایي دا چې د دې معنا دا ده چې امام ابو حنیفه رحمه الله دا وایي چې د قانون نه د وتو دپاره خدای یو لار ویسته نو چې لار ویسته نو قانون خدا وایي چې کال پې پوره شي نو هله به زکات لازمي نو په زکات څنګه لازم شو بظاهر نو په ظاهر پاتې شو دا چې د نیت څنګه دی او آخرت کې به څه کېږي هغه خبره نه ده خو فقیه دا وایي د فقیه کار دا دی چې فقیه به دا وایي چې دا شی وشو که ونه شو نو چې وشو فقیه د دې امام بخاري نه یا د د یو شاګرد د سړی تپوس وکړي چې هغه سړی چې اودس هم برابر وکړي پوه شي به نیت هم وتړي دا مو کي او ولاړي او خوله خوځوي خدا ولو په دې د الحمد په دې وای الکلمه لفظ وزع لمعنى مفرد او یا به سلم وي سبحانه ما اعظم شانه لا يحد ولا يتصور ولا ينتج ولا يتغير تعالى عن الجهات جعل الكليات والجزئيات الايمان به نعمه التصديق والاعتصام به حبذا التوفيق سلم برته گردان کو نو خلق خوځي نو چې فقيه ال تولاړي وته دې سړي مونږ شو نو فقيه به تسوي بچا وشو او د مونږ شوی دی نو ته خو پکې د قرآن پر ځای باندې سولم ګردان کړو کافیه پکې ګردانه کړو نو مطلب دا دی چې ته په دې پوهېږې خو هسې اوس خامخا امام ابو حنیفه له دا په هغه باندې دا رد ورکول تا لا هسې مزه درکوي کنې ته په دې ښه پوهېږې چې مسله دا نه ده مسله دا ده چې آیا بظاهر فقیه چې کوم دی هغه د احکام شرعیو د ظاهر خبره کوي چې آیا په ظاهر کې په دې باندې فتوا د څه راځي چې په ظاهر کې بدا فتوا راځي نو هغه وایي په ظاهر کې خدای قانون نظام بچ کو تاسو په دې برطانیه کې دا جوانان نه دي جوانان خلک دی کوشش دا کوي چې یو داسې ځای کې یو کار وکړي چې د قانون د ګرفت نه بچ شي دی له دا مزه ورکوي دا نوی نسل نه دی دا مزه ورکوي پرې برمنګم کې یو ځای یو پل غونته کې دی نو هغه پل چې کوم دی وایي په دې ځای کې هلته لیکلي دي چې هارن خو بې ځایه منع دی هارن باندې خلک ډېر څه خفه کېږي خو په دې ځای کې ته هارن والی شي نو چې په هغه پل باندې ته کله هم راځې نو چې چا سره ممکن ټرنګ نو بې ضرورته به هارن وایي لکه ولې وایي دلته هارن صرف جایز دی مړی ټرنګ ورکولی بې ضرورته وي ځکه چې قانون کې وایي چې خیر دی ته کولی شو ووهه یا دا ده چې ته سره بټن دیواله د ته پر روډ باندې پورې وځې نو پیاده خلکو له هم دا اختیار ورکړی دی چې ته پورې وځې نو هلته کې هلته تا لیکلي د بټن ووهه نو تا ته به بیل ټرېلې او ګاډي به ودرېږي نو تا ته به لار درکړي چې لار درکړي نو ته به اوس چې بټن هلته تا ته شنه ده او سړی په دې لار روان دی نو ډرایور وایي چې ډز وله ورکړه ویې وه ولې هله خو اجازت دی مه کوه دا هم پکې ووایي چې سړی خلک څنګه وایي او یاره ولې راته نو هلته خو ما ته لای نه خوشي نو دلته خو بټن سره و نو دی ولې په دې لار راته نو ما ووو چې مې ووو نو ما ته خو قانون څه نشي ویلی مطلب دا دی چې اوس چې قانون درته څه نشي ویلی نو څه مطلب چې خدای هم درته به څه نه وایي نو د قانون نه د وتو دپاره یو لار تا جوړه کړه نو د هغې معنا د قانون نه خو ته ووتې اوس دا چې په آخرت کې به خبرې په دې قانون کېږي که هلته بل یو نظام دی چې په هغې به کېږي نو دې ته سوچ کوه نو امام ابو حنیفه دا نه دی ویلی چې دې سړي ښه کار وکړو او دی په آخرت کې هم بد شي خو وایي په دنیا کې ته وله سزا نشي ورکولی ولې ځکه چې یو سړی دی چې په هغه باندې تا نه بل تپوس کوم د امام بخاري صاحب نه تپوس کوم د نورو شاګردانو نه تپوس کوم امام بخاري خو لوی سړی دی هغه نه به موږ څه تپوس وکړو د دې زمانې نه د خلکو نه تپوس کوو چې په سړي باندې په زنا کې 3 ګواهان مقرر دي 3 ګواهان پرې راشي او څلورم پرې نه وي او څلورم شکمني نو پر 3 ګواهانو په وجه باندې بس ډېر زنا سزا ورکو نو د 3 ګواهان چې به مقرر دي معنا دا څه خوشته کړه لیکن بیا سزا ولا ورکول شي ته د زنا نشي ورکول ولې ځکه چې قانون پورا نه فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون چې ګواهانو نصاب پورا نه دی نو ته دروغجن یې نو ته به وایې چې زه خو دروغجن نه یم ما پر خپلو سترګو لیدلی پر خپلو سترګو دې لیدلی خو دروغجن بیا پته ولګېده چې قانون جدا شی دی او د دې معنا دا ده چې دې سړي باندې ګواهي ونه شوه 3 کسانو پې ګواهي وکړه خو هغه 3 وړو لمکوړې ورکړې او سړی د زنا نه بچ شو نو څه مطلب دی په آخرت کې چې د کړي د زنا نو د به د آخرت کې د سزا نه بچ شي د آخرت سزا خو جدا خبره ده خو دلته خو خبره د قانون ده نو امام ابو حنیفه دا خبره کړې ده چې دې سړي باندې په قانون کې ته ګرفت نشي کولی ځکه چې کال پوره نه دی نو بد د زکات او د نیت
د نیت څه دی نو هغه نیت مطابق الله تعالی بوله بیا سزا ورکوي. خاجي دا مطلب شو. نو دا په دې هلو ملو باندې خبره مې راته لږه غوندې په دې وجه وکړه. فاضرب به نوی واپی ولا تحنس او ځان مهانس کوا یعنی قسم دې مما توا انا وجدناه صابرا بشکد مونږ مونته او دلته صبر کوونکی نه مل عبد دا ډېر خبندو انه اواب دې الله تعالی طرف تراجي کیدونکی وو. واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار. بس دې ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب